زه افسوس در دا خبره کوم چې نن خو الیکشن جوړې دي تاسو خلکو بیا خلکو لوټونو ځئ نو راشئ د خپل کلي چې تاسو ترې وټغښتې دی دې نه خو چې کوم دی تاسو خیر ورکړئ که نه د خپل حق ورکړئ که نه نو حق نشته او بیا به رانوټ غواړي زه ایم پي اے صاحب او ایم این اے صاحب تاسو ته دا یو خبره کوم چې د الله نه ویرېږئ دې د عوامو په سر تاسو هلته تللي یې دغه پارلیمنټ کې تاسو ناست یې راشئ د خپلو خلکو له حق ورکئ چې کوم زما د غم نه خبر او زما په تکلیف کې ما سره شریکېږي نه زه هغه ایم این اے منم نه زه هغه ایم پي اے منم ته خو ایم پي اے ته خو ایم این اے زه خو هېڅ هم نه یم زه صرف د خپل قوم دپاره حق غواړم او دا حق به ستا هغه پلار هم راکوي دا د سیاست خبره نه ده سیاست دی اوټ دی زموږ خویندې میندې وکړې دي زموږ پښتانه وکړې ده او خاص تر زما خلیل وکړې ده لږ راویښ شي یار په سترګو م پټۍ نه دي بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخونکی او مهربان دی ګرانو کتونکو پلوسی چوک کې موجود یم زه ډېر فخر او ویاړ کوم په داسې مشرانو الله پاک راله داسې مشران راکړي دي چې ظالم خلاف ولاړ دي چې کله یو زیاتي وشي او ظلم وشي نو موږ ته به یو چهره مخ ته راځي ناظم ګلبشر قدرمندو د هر ظالم خلاف نن غوښتنه کوي څه غوښتنه کوي چې زموږ پلوسیوال ډېر زیات وکړی ده هم بجلي نشته هم ګیس نشته زما خویندې میندې زما پښتنې ډېرې زیاتې وکړلې دا خلکو د وجې چې کم په دې غټ سټونو باندې ناست دي هغې نه غوښتنه کوي دغه ناظم ګلبشر صاحب زما نور روریان زما سیاستدان روریان دي ټول زما تکړه پښتانه دي او بیا خلیل دي زه هم فخر او ویاړ کوم یاره الله لاک شکر دی چې زه پلوسی کې پیدا یم او د پلوسی په خوره پیدا یم او مال الله پاک تکړه مشران راکړي دي علم خلاف هیله ټایم روزي یو جهان مننه ناظم صاحب بجلی نشته ګیس نشته او خاص تر زموږ پښتانه ډېر تکلیفونو کې دي نن تاسو راوتئ پلوسی بازار کې دغه هور هم بل کړی دی او احتجاج شکل کې راوتئ څه غوښتنه کوئ دغه مشرانو نه دغه ډپارټمنټ نه په غټ سټونو باندې ناست دغه زموږ سربراه نه څه غوښتنه کوئ بسم الله الرحمن الرحیم اول نمبر خو ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو راغئ او زموږ د لږ غونته احتجاج تاسو ریکارډ کړو زما دا نور څونه خلک چې راوتي دي تاسو ته پته ده چې زما په دې کلي کې بجلي نشته او ګیس نشته زه افسوس په دې خبره کوم چې دغلته راحت آباد کې ګیس شته او ماته نشته دلته بجلي شته او ماته نشته 15 ورځې پس چې کوم دی پیګا بجلي راغلې ده چې کله موږ لنډو کو احتجاج هم کولو ضرور یو خبره کوم تر اوسه تاسو ته پته وه ستاسو په وساطت تاسو خلکو ته ویلي دي زه په دښمنۍ کې پرون د دښمنۍ نه خلاص شوی یم او پرون زه الیکشن ته ولاړ یم نه زما ورور ولاړ دی خو چونکې دا کلی زما دی دا غم زما دی دا تکلیف زما دی ځکه نن زه دا خپل غم ګڼم او زما هغه خویندې میندې د ګیس ته ناسته په کورونو کې تباه برباد شوې ماشومان به سکول ته چې کوم دی بغیر ناشتې ځي نوکر پیشه بغیر ناشتې ځي بجلي نشته زه غوښتنه چا نه وکړم زما ایم پي اے شته زما ایم این اے شته زه افسوس در دا خبره کوم چې نن خو الیکشن جوړې دي تاسو خلکو بیا خلکو لوټونو ځئ نو راشئ د خپل کلي چې تاسو ترې وټغښتې دی دې نه خو چې کوم دی تاسو خیر ورکړئ که نه د خپل حق ورکړئ که نه نو حق نشته او بیا به رانوټ غواړي زه ایم پي اے صاحب او ایم این اے صاحب ستاسو احترام کوم تاسو ته دا یو خبره کوم چې د الله نه ویرېږئ دې د عوامو په سر تاسو هلته تللي یې دغه پارلیمنټ کې تاسو ناست یې راشئ د خپلو خلکو له حق ورکئ ځینې سبا له به تاسو راځي او ستاسو به ډېر بوره حالت ناظم صاحب دغه پلوسیوالو ته څه میسج دی چې دغه پلوسیوال بار دوږه کېږي اوټ ورکړي بیا زموږ پلوسی والا ورشي خبره نه ویلی کېږي زموږ پلوسی والا بیا کړېږي بیا ذلیلېږي بیا خوارېږي زه دې ته دا میسج کوم چې کوم زما د غم نه خبر او زما په تکلیف کې ما سره شریکېږي نه زه هغه ایم این اے منم نه زه هغه ایم پي اے منم نن بیا الیکشن را روان دی خلکو چې کوم دی د دې د پالیسو د وجې نه خو انتخابي نشان خلکو وانه غېشته نن به بیا ناست دي او ما باندې غم دی و ظالمانو راشئ ما نه تکلیف لرې کوئ ما نه غم لرې کوئ زما څه کار دی ته خو ایم پي اے ته خو ایم این اے زه خو هېڅ هم نه یم زه صرف د خپل قوم دپاره حق غواړم او دا حق به ستا هغه پلار هم راکوي ناظم صاحب دښمنۍ هم والې قدرمندو ناظم صاحب دښمني وه او یاره پلوسی خاموشه وه نو ناظم صاحب دښمني ختمه شوله بیا کنارې کو ای پلوسیوالو راویښ شئ یار در څو پورې به دوکه کېږئ در څو پورې به یاره دغه جړا فریاد کو ناظم صاحب دښمنۍ هم والي پلوسی غلې وه چې تاسو راپاڅېدې زه په تاسو فخر او ویاړ کوم اواز هم دښمنۍ پرون دښمني ختمه شوه نن راپاڅېدې دي پلوسیوال له اواز اوچتوئ نو دغه پلوسیوال له هم یاره ذهن پکار دی سوچ پکار دی چې ستاسو غوندې خلکو سره ودرېږي دا خو د سیاست خبره نه ده دا خو د خپل حق خبره ده که نه خپل حق غواړئ که نه نه مې جي خپل لالچ شته نه الیکشن ته ولاړ نه مې رور ولاړ دی خو چونکې د کلی مې دی وطن مې دی دې چې تکلیف کې زه به تکلیف کې یم نه چا نه اوټ غواړم نه مې ترې غوښتی دی خو حق خو به غواړم
چې قوم مې پریشانې حق خو به غواړم د دې حق دپاره راوتم او چې دا اثر مې پکې ځي څنګه چې تاسو ته پته ده چې مخکې یو ځل ګیس نو او زه لاړم هلته مې ځان باندې تیل واړول نو کېدای شي دې ځل نه ځان نه غرغنډه ورکړم او کم از کم زما په مرګ دې قوم ته خیر کېږي قسم په خدای چې وې کومه ناظم صاحب تاسو پرنګ ډېر تکړه رویان شه نه راپاسې غلي دي خاموش دي غوږونو باندې خدای خبر په غوږونو نه اوري په سترګو نه ویني که صرف تاسو راپاسې تاسو به دا چغې سورې وهئ افسوس په دې خبره کوم چې مشران خو ډېر دي خو د مشره کردار ادا کولو لپاره ډېر کسان کم دي ظالمانو دا ستاسو بل دی دا ستاسو قوم دی دا ستاسو خلیل دي دا ستاسو پښتانه دي د دې دا غم کم تاسو خپل غم وګڼلو نن به زما دا کار نو دلته موجوده کسان هم شته چې هغه زموږ حکومتي کاروان دي حکومتي ایم پی ای مې نه لري نو په کار دی چې هغې راشي دا مسلې حل کړي دا زما ځوانان وګورئ چې کوم همدلته راغلي دي دا ټول به الیکشن ته ولاړ دي ما ورته پرون ویلي چې کوم الیکشن ته ولاړ دي او که نه دي ولاړ دا ټول کم دی ناظم صاحب اوس بیا الیکشن را روان دی د ورځ نیمه کې الیکشن دی بیا ګېټونو له خلک راځي بیا ووټ ډبوي چې ووټ راکړئ ووټ راکړئ نو به زه خو به دا وایم چې کوم دا نااهل دي دې په مخ سپېړې پکار دي او هغه خلک رامخې ته کوي چې کوم زموږ په غم او په درد کې شریک وي بس دغه زموږ وروره یو احتجاج الله دې خاد خوشحاله کامیاب لره ناظم صاحب قدرمندو او داسې ځان جوړ کړه چې خپله دعا قابل هغه بس کسې چې په سوال باندې دعا غواړي ناظم ګل بشر داسې ځان جوړ کړی دی چې خپله دعا قابل شوی دی نو بیا موږ نه هم پکار دي پلوسیوالو چې ودونه پاتې کېږو یار موږ د الله پاک لیډر را کړی دی چې هر چا نه غواړي هر چا هر ډپارټمنټ ورځي نو موږ نه هم پکار دي چې د سره بیک سپورټ وکړو د سره ودرېږو او ټولو ته همدا د سیاست خبره نه ده سیاست دی اوټ دی زموږ خویندې میندې وکړې دي زموږ پښتانه وکړې ده او خاص تر زما خلیل وکړې ده لږ راویښ شي یار په سترګو پټی نه دي سپورټ کوي ناظم ګل بشر او شاته ورپسې ودرېږي لبیک نه ورکوي چې منډه وایي که نه خو موږ یو کار دی چې موږ خپل سړی نه سپورټ کوو موږ وایي چې مړه خپل سړی دی خپل با کار به کوي بیا خامخا دا عمل موږ سره کېږي خپل سړی سپورټ کوي یاره بابا جی څنګه یې ښې الله دې خاص خوشحاله کامیاب ساته الله دې ښه ساته بابا سبب نه تر دغه پلو صاحب بای زمون په تاته ما دا پنځم شپږم کال دی چې ګیس نشته مونږ چغې وو خو ګیس تاته نه څوک نه وي زه تاریخ استاد دا پنځه کسان شپږ نه ګیس دفتر ته ورغو اوري کړه ها خو مونږ ته ګیس او تاته نه دا سنجانو نه دا ګیس ورکوي ولا او مونږ ته نه بیرون را پڅ خډه بد راځي شپږ سوه اووه سوه اته سوه لیکن ګیس مونږ ته نه راخوشېږي دا څه وجه ده څه وجه ده ناظم صاحب د دې بابا سترګو کې اوښکې راغلي وي دا څه وجه دا به څه کېږي یاره زما دا خلیل به ټول عمر دغسې بازابي ټول عمر به دغسې چغې وایي ټول عمر به دغسې لیونیانو غوندې ګرځي راګرځي انشاءالله دا مې ایمان دی چې د دې سپین ږیرو نه د دې دعاګانې راپسې وي او د دې د دفترونو باندې ونه ګرځېدم نو سړی به نه یم او د دې مې د دفترونو روان نه که بیا به سړی نه یم او دومره وکئ زما وروڼو ستاسو په وساطت سره ستاسو ډېره ډېره مهرباني چې موږ له راغلي زموږ دا احتجاج تاسو ریکارډ کړو دا به ستاسو غټه غټه خبرې چې دا شعر شی دی خلکو ته پته ولګي چې دا خمسه پولي دي او چې کوم سړی غم ووایي هغه پردي ګورې پردي خوشحالۍ نثار نه دي دا دي ته زه ویم زه غمزپلی یم زه په غم کې پروت یم قسم دی کدي رانه خوشحاله شي بس دغه زموږ اخري خبره وروره ډېره مننه الله دې ژوندی لره ناظم صاحب الله دې ژوندی لره بابا انشاءالله ستاسو کار به کېږي الله پاک دله داسې لیډر درکړی چې د اواز د ده خو چې تا ته نه دا منلې شوې ده د ده درو راوړې که د ده د والد صاحب انشاءالله چې کومې د ده والد صاحب تا ته نه دا منډې تړلې دي هغه د عوام او د قوم لیدلي دي الله دې وبخي الله دې هغه خاورې په جنت کې امین امین بابا ډېره مننه بالکل ټول نه انټرویو اخلم ټول زما مشران دي او ټولو سره ولاړ یم قدرمندو نوشاد صاحب هم دی پلوسۍ دپاره منډې تړلې والي دي یاره زه وایم زه ډېر زیات خوشحالېږم چې زما پښتنو کې داسې خلیل شته ډېر خلک په سوشل میډیا مونږ پسې لګي هغې ته زه نه ښیم چې زما داسې تکړه پښتانه شته الحمدلله زه په پلوسۍ فخر کوم ویاړ کوم څه پیغام څه میسج ناظم صاحب پلوسۍ ډېره وکړې ده ډېره وجړې ده قسم په قسم خلک راغه په مونږ یې لوبیو کې نن څه پیغام ورکې دغه زما سربراہ ته دغه زما مشرانو ته په غټ سیټونو ناست دغه ایم این اے ایم پی ای ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه ناظم ګل بشر خلیل او ناظم لال بشر خلیل ته مبارکباد هم ویم در احتجاج او انشاءالله تسلیم ورکوم د خپل ایم این اے ایم پی ای طرف نه چې زمانه سانه منډه کیږي چې ناظم صاحب ګل بشر خلیل پزان پټرول اچي زه به ور پزان پټرول اچو چې ناظم ګل بشر خلیل چرته ځي د کلي دپاره انشاءالله زه ورسره یم او زه به هر رنګې منډه کوم پرون مونږ ایم این اے صاحب سره خبره کړې ده ایس ډي او سره خبره کړې ده بجلی به هم چالو کېږي انشاءالله
او د ګیس یقین دهانی ز ناظم ګلبشر خلیل لور کوم چې بیګاله بززم او امنه سب سره وکینو زمون ټیم زمون ورکر او ان شاء الله بجلی ټیکولو لپاره زدا یو وعده کوم زدا یو سیس کوم ناظم ګلبشر خلیل په بدای کې خو لیکن چونکه په ګریډ سټیشن باندې ارباب شیر علي خان کار شروع کړی دی زما خپل ایم پی ایس اب نګیلر اغلی را په مخامخ ورته ویم پر میډیا ورته ویم چې ایم پی ایس اب لګ را بیدار شه ډیره موده پاتې را نور کلی باندې تندر پروزي د پی ټی آی دی کنه د پی ټی آی دی زماره پی ټی آی دی زمونږ د پاټی دی په نور کلی بلاو لګر خپل کلی روچت کا بیا دا سیټ مونږ نشو ګټل ډیر مننه نوشاد صاحب بیا دا سیټ مونږ نشو ګټل بل خبره ارباب شیر علي خان صاحب گیس شروع کړی دی دا پیپ د تاکال نه را شروع دی د تاکال نه او اینډ به په پلوسه کېږي ان شاء الله گیس زور به روړی چوشي زور پر راوړو ان شاء الله زما وعده را د کلی دی ان شاء الله ان شاء الله ډیر مننه قدرمندو زما دغه مشران د بلوسه یره خسته مشران الله پاک را کړی دي چې څنګه په څنګه موږ سره هم ولاړ دي ظالم خلاف هم ولاړ دي او چې لګم بلوسه کې هله زل راشي نور ابن نواف صاحب ګلبشر صاحب لال بشر صاحب دغه چهره به مخ ته راځي او زموږ پښتنو ته غوښتنه کوي حاجي صاحب یو جهان مننه څنګه حاجي صاحب ویش کټ سړی شي الله دې کامیاب کړي ویش زموږ بچي الله خوشاله کامیاب ساته حاجي صاحب پښتنو درا پاسې د خاص تر خلیل ته زما دغه خويندو میندو دغه پښتنو پلوسیوالو درا پاسې د سب پیغام سم چې بجلی نشته سو رامان کرونا راغ ډیر زیات وکړی دو قسم په قسم خلک راغ په مونږ مطلب ډرامې رانه جوړې کړې دي څوک زمونږ आवाज نه اوري تاسو بس پیغام ورکوي مزه خو خپل قوم ته دا پیغام ورکوم د خپل بچو خپل رونو ته دا پیغام ورکوم ځکه چې موږ ته الله او د الله رسول وي تاسو د ځان د پاره خه مشران خوښ کوي ګنې سبب تاسو خو خلک دعاګانې کوي یا دعاګانې باندې قبليږي مونږ باندې الله پاک یو داسې ظالم مسلط کړو چې دا سب سزاګانې مونږ ته ملو شي او د دغه وجه نه الله پاک ملو کې مونږ ته چې مونږ ځان د پاره خه مشران نو کو کړی زنن خپل قوم ته دا اپیل وکوم چې اوس هم وخته اوس هم بیدار شي بلکې د پښتون قوم ته دا اپیل ورکوم چې برای مهرباني تاسو یو आवाज یو اتفاق شي دا زمونږ د الله پر رحم او کرم سره نه ایمنه ته ضرورت او نه مو ام پی ته ضرورت ده الحمدلله زمونږ د پښتنو کې داسې لیډران او داسې ځوانان شته چې خپل مرخ خپل ځان د قوم د لپاره قربان کول د لپاره تیار دي ان شاء الله زمونږ د قوم سره دا وعده ده کله زمونږ د خپل سرم ضرورت شي زمونږ د اثر د قوم نه قربان شه خو به هر حال دا یو اپیل ورته کوم چې تاسو یو आवाज او یو ناره شي د دې لپاره شي چې دا زمونږ څه حل دی دا زمونږ څومره تکلیفات بجلی زمونږ تکلیفات او به زمونږ تکلیفات ګیس زمونږ تکلیفات دا ولی اخر مونږ سره ولی دا ظلم کیږي نو د دې لپاره زه خپل قوم ته ویم چې تاسو روزي تاسو له کم طاقت کم پاور الله درکړي دي اخ کار کوي حاجي صاحب زموږ د خلیل ولې دوګه کیږي خپل سړی مونږ نه سپورټ کو خپل د پولیسو سړی مونږ نه سپورټ کو مونږ زنده‌باد مرده‌باد کو د بل ځای کس راشي هغه مونږ اوټ ورکو نو دا خو زموږ غلطي ده کنه حاجي صاحب الحمدلله زمونږ د پښتون قوم چې یو پښتون په نوم پښتون قوم چرته ګوري دا به مسلمانۍ زمونږ په پښتون قوم کې منافقت نشته دی دا صحیح مسلمانان خلک دي راشي دی ورته دروغ دوړي د باړولې اغه د الله په ذات او په دغه سړي باندې یقینو کې چې دا یو مسلمان ورالو او موږ د به خیر ورته نور ورته دا پته نه چې دا ظالم دی دا د قوم کشو کور کوي نو دوګه ولا کی کنه نور اغه په دغه اعتماد باندې کړي الحمدلله زمون خلیل قوم دا یو پښتون خلیل مومن قوم دا یو پښتون قوم دی دې ته ان شاء الله دا ضرورت نشته دی خو صرف په دې دروغ رښتیا باندې دا خلک ولا دوکه ورګي هغه په اعتماد رزل د دوکه نشي رزل مونږ خدای الله نو مونږ الله نه د امید ساتو چې زمون خلیل مومن قوم به ان شاء الله دا ځل نه دوکه کیږي او سوچ سمر سره خپل یو حاجي صاحب الله دې خوشاله ساته کلرمندو چې کله د سویګیس خبر راشي او کله د وابډي خبر راشي او کله لانجه راشي نو موږ د بیا یو چهره مخ ته چې هغه لال بشر صاحب د کلی ونیان غوندي منډه تړي وي لکه لیونیان غوندي چالو یره قسم دې موږ نه مخ کی خپل ځان ور بخلې دغه پښتنو د پاره نو بیا پښتنو دغه چهره چې کوم تاسو ښکار ناظم لال بشر ګل بشر زموږ پښتنو د پاره وته نو تاسو سوچ کوئ ناظم صاحب نن بیا په لوسه کې جړه فریاد غم بجلی نشتا گیس نشتا او بنشتا زما خلیل او کړي دا او درد دا او جړې دا سب پیغام ورکې سب میسج ورکې دغه پسټونو غټ سربرا ناس بسم الله الرحمن الرحیم ټول نو خو چې کوم دی زستا شکریا دا کوم کشفانه او بیا هغه نه پس چې داستار تړي 1000 دي خو داستار سړي پښمار دي پټکی ټول دنیا په سره یې پټکی ټول دنیا په سره خو چاته چې پسر شي کم قابل هغه ته پسريږي نو اورا زدا قوامه چې کوم وادي کوم لزونه مونږ سره شي
ټول درو هته کم ایجوکیشن د پاره د هل لپاره د ما ته ګوره مختلف د کم چې کم د ضرورت دي او د عوامو د پاره ایو خبر هم درشته شوی نه ده خو زه دا وایم چې ورونو مخکې مونږ خدمت کړو د قوم دپاره د وطن دپاره زموږ پلان هم کړی زموږ رور هم وکړو رور مې مو زه هم انشاءالله د قوم دپاره زموږ تن من جان هر څه قربان دي انشاءالله کفن مې د هغه ورځې نه په سر تړلی چې د کومې نه مونږ په خبر دوی شوي وو او انشاءالله والعزیز ناظم صاحب ډیره مننه قدرمندو ناظم ګل بشر لال بشر نواز صاحب نوشاد صاحب ډیره ښایسته خبرو کې خو زه بدل د ټول کریډټ پولیس ډپارټمنټ ته ورکوم الحمدلله زما پولیس ډپارټمنټ او بیا په لوسۍ کې داسې انچارج الله پاک را کړی دی چې هغه ډپټي اني ټایم کوي په لوسۍ کې الله پاک داسې انچارج را کړی دی چې د منشیاتو خلاف دی په لوسۍ کې الله پاک داسې انچارج را کړی دی چې هر چا سره ولاړ دی لیکه صاحب یو جهان مننه تاسو یو کتابي په تاسو څومره خبرو کوم هغه کمې دي په لوسۍ کې ماشاءالله ډپټي کوئ د په لوسۍ د خلکو به تاسو هم وایي او نن بیا تاسو ولاړ دغه احتجاج کې تاسو هلې ځلې چالو کړي دي څه پیغام دی څه ویل غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم کاشف خان ډېره مننه او ناظم صاحب لال بشر الله خوشاله آباد چې تاسو پولیس سره دومره تعاون وکړ دا ستاسو یو جایز حق او سټرایک کول د ګیس د بجلی مونږ هم تاسو له موقع درکړه تاسو موږ سره پوره تعاون وکړو خو یو ریکویسټ به زه د میډیا ستاسو په ترو باندې دا ضرور کول غواړم چې خاص کار د ناظمینو ته چې کم ناظم صاحب وګټي کم کینډیډیټ چې وګټي هغه جنرال کوسس سیټ هر یو سیټ نو مهرباني وکړئ چې هغې د هوایي فایر نه کوي او نه د آتشبازي وغیره ځکه ستا لږه غونتې خوشحالي وي او د بل کور کې به تاسو غم وکړئ نو په دې باندې تاسو موږ سره امید لرم چې مرسته به کوئ انشاءالله قدرمندو لیکه صاحب یو خبر وکړه چې یاره هوایي فایرنګ مه کوئ یار بالکل موږ ډېرې واقعي داسې ولیدي چې زما یو بچی زما یو تورسرې زما یو خور مور هغه رسوا شي هغه ذلیله شي خوار شي نو لیکه صاحب پولیس ډپارټمنټ چې کوم مشر هغه تاسو ته دغه پیغام درکړو چې یاره دې ډزو نه ځان وساتئ چې چا وګټله انجوای وکړئ بالکل په مینه محبت انجوای کړئ انشاءالله ستاسو دغه وازه مونږ کېښه او پلوسیوالو دپاره څه پیغام دی چې تاسو نن راغونډ شوي دغه پلوسۍ خلکو دپاره څه ویل غواړئ جي پولیسوال خو ډېر خواږه خلک دي او ډېر قدردان دي خاص کار دی پولیس سره او د رولز ریګولیشن ډېر پابندي کوي زه ډېر زیات مشکور یم بس هغه وایي که نه ایز یو سو شډوري چې څه کوي هغه بریبي او نو چې دی اوس نه ښایي د دې مشران ښایي انشاءالله امید لرو چې د دې آینده نسل به هم ښایي او دې موږ سره لږ یو موقع دې راکړي ودې ګوري چېرې موږ دې سره په هر لحاظ باندې تعاون کوو خاص کار منشیات شو آیس شو هوایي فایر شو نو انشاءالله چې دی موږ له یو لاس لږ رامخکې شي لاس راکړي موږ دې له غاړه ورکړو انشاءالله مهرباني سره لیکه صاحب یو جهان مننه الله دې خوشحاله ساته قدرمندو زما دغه پولیس ډپارټمنټ زما دغه ناظمان زما دغه تکړه سربراہ نن ویښل یاره چې پلوسیوال دي نن یې وویل چې پلوسۍ ده او زه فخر او ویاړ کوم چې زما دغسې تکړه پښتانه یي دغسې پلوسیوال نو انشاءالله د هر ظالم خلاف به آواز اوچتوم د هر ظالم خلاف به روزم که څوک ما پسې څه وي ولې وایي ډېره مننه ناظم صاحب ډېره مننه راکړي اجازت مال او زما کیمرمین وسیم جان له چار چاته خپل دعاګانو کې یاد ساتئ الله حافظ